بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو السلام علیکم. ګران کتونکو ما وی چیرې نن تاسو سره داسې قسمه ویډیوز خو یوزولي په اردو کې کوم، خو نن په خاصه توګه د پښتني سیمې د باره ځکه چې مسله زمونږ د خیبر پښتونخوا زمونږ د پښتني سیمې هغه ده چې د مولانا صاحب احتجاج چې کوم دی هغې حوالې سره احتجاج به کله کېږي، هغې ته خو یو 10 ورځې پاتې دي، خو د اوس نه چې کوم دی ټول فوکس په خیبر پښتونخوا باندې دی. نه موږ وکتل چې د پنجاب په بارډر باندې، نه د سند، نه د بلوچستان په بارډر باندې چې کوم دی کنټینر رالي، بلکې د اوس نه یو ماحول جوړ شو چې نه بس خیبر پښتونخوا به بلاک کوو. نو اوس زه دا وایم چې ما مخکې دا ویلو چې دا د خیبر پښتونخوا بدقسمتي ده چې تیر 15 کاله د پاکستان تحریک انصاف د هغوی حکومتو، نو باوجود د حکومت نه چې د مرکز سره د تحریک انصاف چې کوم دی ټینشن و د فیډرل ګورنمنټ سره، نو هغه ټول احتجاج په خیبر پښتونخوا کې و. نو هغه 15 کاله نه دکاندار ته، نه بزنسمین ته، نه سرمایه‌دار ته هغو مونږ دغه شانتې کړله. اوس یو وارې بیا چې په ملک کې اوورال سکیورټي ښه شوې ده، خبرې د ټوریزم روانې دي، خبرې د انویسټمنټ روانې دي، کېږي او که نه خو جدا خبره ده، خو خبرې روانې دي کېږي. اوس مولانا صاحب احتجاج دی، مولانا صاحب دا احتجاج د هغه جمهوري حق دی، خو زه دا وایم چې دا ولې دا فوکس بیا په خیبر پښتونخوا باندې ولې دی؟ ما په خیال د دې بنیادي وجه دا ده، هغه د خیبر پښتونخوا چې کوم اوسېدونکي دي زیاتره ځان پښتانه به زه دا وایم، هغه وایي چې خفه کېږو به نه، خو دا خبره رښتیا ده چې صرف د ډول ضرورت وي، نور کار به مونږ په خپله باندې کوو. اوس لکه کم سړی چې د مرکز خلاف احتجاج کوي، هغه به خامخا د خیبر پښتونخوا نه دا لیوني سپیلني غریب دهشتګردۍ ځپلي د ایکسټریمیزم ځپلي دا به راځي. اوس تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې د پرون نه د خیبر پښتونخوا په بارډرو باندې چې کوم دی کنټینر لګولی شوي دي، یعنې دا به د ټول ملک نه به د دې لینک په چې کوم دی اکټاپ کېږي. اوس د اوس نه او بیا به مولانا صاحب د کله پورې تر هغه پورې، نو مطلب دا دی چې تر اوس نه به هلته کې به ټرک والا ځي احتیاط پکې، هلته کې سامان وړلو والا ځي هغه به احتیاط کړي، دا به تر کومه پورې. نو زه دا وایم چې نننۍ ویډیو کې ما دا ویم چې په دې کې خیبر پښتونخوا یو خو د 13 کالو راسې د افغان د جهاد مرکز، هغې کې چې کومه تباهي وشوله، د هغې نه پس د دهشتګردۍ خلاف دا 15 کاله جنګ، په دې کې چې کومه تباهي وشوله، او هغه د ټول د خبره د چترال نه راوله تر ټانکه پورې، او دغه شان ټولې قبایلي سیمې چې کوم دی هغه مکمل د دهشتګردۍ خلاف چې کوم دی یو کیمپین. نو دا 15 کاله خو هلته کې خپل سړي 15 روپۍ انویسټمنټ نه دی کړی، د هغې نه پس پکې تحریک انصاف راغی، د هغوی هغه احتجاجي سیاست، اوس مولانا صاحب دی د هغې احتجاجي سیاست. احتجاجي سیاست دا د هرې سیاسي پارټۍ حق دی چې وکړي، خو خبره دا ده چې یوازې خیبر پښتونخوا ولې؟ نو دا سوال ما مخکې په تاسو باندې ایښی، یو وارې بیا د باندې دا سوال کوم چې پیښور به بیا بلاکي، کوهاټ به بیا بلاکي، ډیر اسماعیل خان به بیا بلاکي، سوات به بیا بلاکي، موټر وی به دې بند دی، اټک پل به بند دی، د خوشحالګړ پل به بند دی، د ډیر اسماعیل خان بکر پل چې کوم دی هغه به بند وي. نو تاسو ما ته دا ووایه چې د دې ځای دکاندار، د دې ځای کارخانهدار، د دې ځای خلک په څه کار کوي؟ دا یو بنیادي سوال دی. او زه اکثر دا وایم چې مونږ اکثر پښتانه نور خلک لګیا دي پنجاب ښه ریلیکس دی، حالانکه مسله د پنجاب دی یار. مولانا صاحب ته خو وزارت عظما نه میلاویږي، که عمران خان لر کېږي خو د پنجاب سړی به راځي، هغوی په ارام دي، سند والا په ارام دي، بلوچستان غریبانان خو زموږ په شانتې ځان له په ډېر کم دغه کې شمار دي. اوس هغه صوبې چې د چا سټیکس ډېر زیات دي، د مسلم لیگ سټیټ ډېر زیات دي، د پیپلز پارټۍ ډېر زیات دي، د مذهبي جماعتونو نور ځایونو کې هغوی خاموشه دي، او مونږ لیونیانو چې کوم دی مونږ بیا خبره وي دغه لال نه او خانک په سر باندې، مونږ بیا خانک په سر کړی دی، دلته حکومت هم زمونږ خلاف. نو ما دا وی چې یاره لږ مونږ لا پښتنو له لږ په خپل ګریوان کې کتل پکار دی چې مونږ تحریک انصاف چې کوم دی د صوبې نه اوچت که په مرکز کې مو کېنو، مونږ ته څه فایده ده؟ خیبر پښتونخوا ته څه فایده ده؟ آیا سلوی پراجیکټ راللی؟ آیا څه غټ دغه چې کوم دی مسلې د خیبر پښتونخوا نه؟ اوس د عمران خان صاحب سره چې کوم دی هغه سره خو د ایران او د سعودي غم دی، پیښور او سوات او ملکنډ او باجوړ او وزیرستان هغه ایر دي. سبا به دغه شانتې دا صوبه د نورو سیاسي خلکو دپاره مونږ دغه شانتې اړې ګړې به جوړ کړو، بیا به مونږ او بیا به کله وایي چې پنجاب خراب کړو، کله به وایي چې یهود هنود خراب کړو، کله به وایي چې امریکې زمونږ خلاف سازش دی. د چا خلاف هم سازش نه دی، خو مسله دا ده چې مونږ پښتنو لا تر اوسه پورې نه سیاست زده کړی د سیاست طریقې مو زده کړي، نه مو د خپلې خاورې سره مینه کړې ده. هغه که په هر حکومت کې د مشرف د حکومت
وخت نه واله تر ننه پورې احتجاجي سیاست مو کړی دی. اخره کې مو په ټیبل باندې هر څه ویلي دي. حامد کرزي صاحب یو خبره کړې وه چې پښتانه چې کوم دي جګړه وکړي په میدان باندې، خو چې بیا په ټیبل راځي نو په ټیبل باندې مونږ چېرې په ټیبل باندې ګټه نه ده کړې. دا اوس یو وارې بیا هم دغه شی روان دی که میاشي که دوی خیبر پښتونخوا به نه بزنسي، نه به کارخانه چلیږي، نه به مزدور چلیږي، بېروزګاري به نه به سکول چلیږي، نه به اسپتال چلیږي. نو یو وارې بیا به دغه شعر وویم. ما مخکې م ویلو چې ای پښتنو د خدای دپاره لږ ځان وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.